عزتمنو په نوښار کې د یو علي خلک د جنید په عشق کې ناکامه شوی و چې د هغې نه بعد بیا د خپل ځان په خپله باندې ویشتلو. راځئ مینهوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې درکوم. زموږ دا ویډیو د سره تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي وکړم تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو ونه پوهېږم چې په خاص په دې پښتنو باندې څه کار څه چل شوی د پردو جنکو دپاره خپل ځان په خپله باندې قتل کوي چې تېره ورځ څنګه په سوات کې حمیدالله خلک د ټیک ټاک د ویډیوګانو دپاره ځان قتل کوي چې نن په نوښار علي خلک چې 18 کاله عمر یو چې د جنۍ په مینه کې ناکامه شولو چې هغې ته نه پیسې وغوښتلې او د علي خلک خپل کور ته راغلي او د خپل کور نه د جنۍ دپاره 2 لکه روپۍ وغوښتلې خو کور کې ورته خلکو انکار وکړلو. د هغې نه بعد بیا چې د کور کې ورته مور او پلار د پیسو نه انکار وکړلو دا راغللې او ځان یې ویشتلو. چې عزتمنو د موږ په دې پښتنو باندې اخر دا څه پیریان ناستې دي چې داسې د پردو جنکو دپاره خپل مور او پلار پرېږدي او خپل ځان قتل کړي خو دې ته دوی نه ګوري چې زه څومره په سخته باندې غرق شوی یم. الله تعالی دې موږ په تاسو باندې رحم د داسې غمونو نه دې نوم مسلمان وسات. مینهواله د ده په اړه باندې ستاسو څه خیر دی حتما سره خپل رایې لاندې په کامنټ کې شریکه کړئ. زموږ د عزتمنو نننۍ معلومات ته د دې پورې د نوي معلومات لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.